او دای بوتلې د چا په دوکه باندې اول ته به دغه کړی په ډیرو کسانو باندې حلال کړی دی، بیا په ډرم کې بند کړی، بیا په بای پاس باندې لړا کړی دی. نو خو بس صرف دی ورسره ډېر ظلم کړی، دلته نه حلال کړی ظالم بچي، دا ته توړې ولا خالي کړی دې روجې ته هم دې نه کتل، د کافر بچي هله خو ته مسلمان یې که کافر یې. د کرایم کہانی ټیم د خزانې تاڼې اس ایچ او ته پوره یوه هفته انتظار هم وکړو، خو هغوی دغه سلسله کې څه موقف ورکولو ته غاړه کېنښوه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو کتونکو، تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی چې پرون په 23 مارچ باندې د خزانې تاڼې په حدودو نادرن بای پاس باندې یو ډرم میلو شوی. بیا ماشومان هلته لوبې کولې چې هغه ډرم یې کولاو کړی نو په هغې کې د یو ځوان هلک لاش پروت و چې هغه حلال شوی. د پولیس وینا دا ده چې د هغې نه پس ته د ده شناخت د شاکر الله نوم باندې شوی و. د دې ټیم کې زه د شاکر الله متوفي پلار سره ناست یم، رامداد خان سره. د دې نه به پوښتنه کوو چې پرون د دې زوی څه ټایم د کوره ووتلی جی؟ السلام علیکم جی. دا پرون 11 بجې د کور نه ووتو او د 11 بجې نه دلته بیا د یو مرګر نه موټر سایکل واخیستو او بیا د یوې 2 بجو ترمنځ بیا داسې رابطه ورسره منقطع شوې وه. هغه هلک ورته رینګونه کول دغه نه میلاوېدو. بیا په 2 بجې باندې د ده موبایل کولاو شوی دی، هغه په تاڼه کې پروت و او دا یې بوتلی دی چا په دوکه باندې اول ته به دغه کړی په ډیرو کسانو باندې حلال کړی دی، بیا په ډرم کې بند کړی، بیا په بای پاس باندې لړا کړی دی. بیا زمونږ د پولیس وینا مطابق هغه دا په 2 بجې باندې هلته داسې تقریبا 6:30 بجې د هغو ته هلته میلاو شوي. هغو بیا موږ ته اطلاع راکړه، د هغه رور زما د زوی له اطلاع ورکړه چې یاره د هلک شاکر الله په نوم ستا رور دی. هغه ورته ویلي هغوی دا دلته موږ سره تاڼه کې پروت دی. دا ورته نه ویلي چې یاره ګینې مړ دی، دغه اکسیډنټ یې کړی، تاسو ورپسې راشئ. بیا هغه سره د علاقې خلک هم دا ملګري هم ورسره لاړو، داسې نور د هلکان هم ورسره لاړو. هلته چې معلومات وکړو هلک مړ و. ادا واردات هغه د 11 بجې د کور نه وتې نو دا داسې تقریبا یا به 2 بجې شوی یا به 3 بجې. هغه هلک نه چې موټر سایکل شوی د هغه وینا مطابق هغه وایي چې داسې 1:30 یا 2 بجو نه وروسته د سره زما رابطه کټ شوې وه که نه. بیا موبایل د ده په 2 بجې کولاو شو. بیا چې مونږ هلته لاړو هغه پوسټ مارټم له شیرپاو ته وړو. بیا مونږ هلته اف آی آر وکړه. پولیس والا راته ویل تاسو چا باندې هوا دعوه ملاوه دعوه مونږ په چا وکړو، مونږ چا سره څه بد نشته دی، نه چا سره څه ذاتیات شته، خو ظلم را سره شوی دی. ځکه هلک یې رانه دغه رڼا غرمه باندې دا خو علاقه غیر نه دی، ښار دی او هلک یې رانه دغه کړی، بیا هلته مړ کړی دی او حلال کړی دی، بیا په ډرم کې اچولی، بیا په نادره بای پاس باندې لړه کړی دی. مونږ ته دا معلومات نه و. شاکر الله څه کار کولو جی او د دې څونه عمر و؟ شاکر الله دلته په رنګ روډ باندې خاموش کالونۍ سره دلته یو کارخانه د پلاسټک هغې کې رحمان جان اجي نامې ده، د هغه سره کار کوو. نور وروڼه هم ورسره دي، هغه هم د یو 2 ورسره شاګردان هم دي، دا کار به یې کولو. د دې عمر څومره او دې څه کېدن یا واده څه شوي؟ نه جی واده مادې نه و شوی دی، دا 98 مې پیدایش شو، داسې 30-24 سال عمر یې. تاسو چې اوس کم پولیس ته کم رپورټ کړی دی هغې کې تاسو چا باندې اوا دعوا داسې شک نه دی ظاهر کړی؟ نه جی مونږ د هغو ته دا نه دي، هغو ته مونږ دا وویل چې تاسو به نیکي مونږ سره دی او د افسرانو ته همدوی ته دا ویل چې تاسو مونږ سره دا نیکي شي دا کس مونږ له پیدا کړي، مونږ سره ډېر زیاتی شوی دی پوه شي، او هغو له پکار دي چې دا پیدا کړي، پیدا کولی شي، زور پرې راوړي. رامداد خان ستاسو د دې نه علاوه چا سره جنګ جګړه چا دښمني، ځکه چې داسې مرګ هغه خلک کوي چې چا بالکل ډېر زیات سوخت وي که نه، لکه حلال کړی دی بیا غورځولی دی، نو داسې تاسو چا سره لانجه یا څه جنګ جګړه شته؟ نه جی مونږ بالکل زمونږ مشران هم چا سره لانجې نه دي کړي، مونږ خو لا پرېږده، مونږ چا سره هېڅ لانجې، خپل کاروبار او خپل روزګار. دا هلک هم دا زما د زامن هم داسې دي، بس خپل روزګار سره یو د جمعې ورځ به یې چوټي و، هغه به یا د ماما کار او یا به تروز یوز کوي یا به چېرته ملګري سره په نږدې علاقه کې، په خپله علاقه کې. د سره اخري ځل ستا ملاقات کله شوی دی خپل زوی سره، څه خبرې دی ورسره شوی؟ د سره پرون زما ملاقات وشو، زه راپاڅېدم، دا بره و هغه رورې کوترې الوزولې بره په کوټې باندې، دا هغه ته ورختلم، هغه ده ته وویل هلکه ته ولې نه وده کېږي؟ وایي نه ما له خوب نه راځي، زه چېرته ځم. او رندار ته ویل کپړې ما له راواله، هغې له کپړې راواخېستې، ویل هم بل کپړې بدلې کړې.
بې زما د دې جیب نه ماته ویل تا سره عطر شته؟ ما ویل او شته راسره. وایي زه یې لږ لګوم ما له راک هغه ولګول. ما چېرته ځې؟ وایي زه دیر کالونۍ پورې ځم بیا راځم. صحیح ده. نور کله به هم دا تلو نو مونږ څه خبرو؟ 11 بجې وې چې دا دلته تللی موټرسایکل ورسره و. موټرسایکل ورته لاره کې دی لنډي چال کې خراب شوی دی. بیا هغه ملګري ته هغه ودرولی شوروم والا دی هغه نه یې 125 روان کړی دی. هغه ورته ویل هلکه زر راځه زما کار دی بې. ده ورته ویل چې انشاءالله زه به 12:30 پورې له راغلی ما به له راوسی د جمید چوک پورې ځم. هغه وایي چې یوه شوه پته یې ونه لګېد چې 2 بجې شوې رابطه ورسره بلکل کټ شوه. موبایل یې بند راتلو. بیا مې رابطې کولې وایي بیا چې 7 بجې شوې موبایل یې کولاو. وایي ما ویل چې موبایل یې کولاو دی. موبایل چې پولیس والا سیچو راوچت کړو هغه وویل چې یاره دا موبایل خو دلته موږ سره دی او ته څوک خبرې کوي؟ ما ویل زه خو د شاکر الله سره مې کار دی موټرسایکل یې رانه بوتلی وم چې موټرسایکل راوړي. هغه ویل شاکر الله سره خو داسې حادثه شوې ده ته د هغه کربام خبره کوه ته هم راشه. هغه ویل بیا زه ګبراوم شوم. د هغې نه وروسته بیا 10 منټه وروسته شاکر الله رور ته پولیس والا په خپله بیا رینګ کړی دی چې هلکه ستاسو رور دی دلته په تاڼه کې موږ سره پروت دی. ورته نه ویل چې چا داسې حلال کړی یا یې وژلی دی. وایي تاڼه کې دی اکسیډنټ یې کړی داسې ورپسې وایي چې مونږ ورغلو په موقع باندې هغه به یې مړو. دې پرون کار لا نه وتلی څنګه تاسو وایئ چې د نه جي دا رنګ روډ کې کار کول؟ دا جي په کوجو کې چې دی د ورځې کار کوي او په روجو کې چې دی د شپې کار کوي دا نفري. نو شپې به کار له تلو پېشمني مال 7 بجې 9 بجې به تلل بیا به 2:30 بجې راتلل پېشمني مال. دې نه مخکې د شاکر تاسو ته چېرته ویلي چې چا سره جګړه شوي یا چېرته غلو نیولي یا څه خبره اتره داسې؟ نه جي داسې کار نه دی شوی. دا پیله داسې حادثه وه چې موږ سره وشوه او ډېر غټ ظلم وشو. د دغه ځوان زلمي هلک قتل ډیره دردناکه واقعه ده. افسوس دا دی چې تر اوسه پورې خزانې تاڼې دغه سلسله کې نه خو څه تفتیش کړی دی او نه یې د ضروري شواهدو بیانولو په حواله خپله ذمهداري ترسره کړې ده. د کرایم کهانی ټیم د خزانې تاڼې SHO ته پوره یوه هفته انتظار هم وکړو خو هغوی دغه سلسله کې څه موقف ورکولو ته غاړه کېنښوه. دا خبره د یاد وي چې پولیس کله هم یو ګڼکپ ونیسي نو پریس کانفرنسونه کوي او سوشل میډیا په تصویرونو او په ویډیوګانو ولړي. دلته یو ځوان زلمی سړی ډېر بېرحمۍ سره قتل شو او پولیس خاموشه دی. ګرانو کتونکو زه د متوفي شاکر الله رور سره عبدالله سره ناست یم. د دې نه به تپوس کوو چې دې ته پرون دا اطلاع څنګه شوې وه او بیا چې دې هلته لاړل هلته بیا تاڼه کې څه وشو؟ سلام علیکم. ما سره پرون داسې حساب و چې مونږ والله د پسې ګرځېدلو خو بس رابطه ورسره نه کېده. ما سره موبایل کې پیسې نه وي او چې کور ته راغلم نو مور راته ویل چې هغه هلک ته رابطه ورسره وکړه. نو پلار هم راته ویل زما لمبر دونه خاص نه اوچتی او ستا لمبر سړک کې اوچتی که نه. نو چې ما ورسره هلته نه رابطه ملګري ته مې ویل یار دا موبایل دې لږ راکړه ما سره خو د هغه لمبر هم نشته دی هغه 14 لمبر یې دی دونه راته یاد دي. نو چې هغه ماله میلاو کړو پوه شوې نو ما سره د صدام خان خبرې وکړې. صدام خان راته ویل وي دغه دی رور دی داسې سکېډن یې کړی دی او پهل یې راته ویل وي مړ دی. بیا هم چې ته تپوس وکړو مل خان ته دا څه وی بیا راته ووی نه وي بیا یې وشه دی بس وی راشه. زه چې هلته ورغلم بس والله بس سړی بس مړ بس یو ساعت پسې راته ویل. دی چې کله بیا تاسو وکتو که نه نو د ده خو حلال شوی خو د ده په بدن باندې نور څه داسې زخمونه وو؟ داسې زخم پې نه و خو بس صرف دی ورسره ډېر ظلم کړی دلته نه حلال کړی ظالم بچي دا توړې ولا خالي کړی دې روجې ته هم دې نه کتل د کافر بچي هله خو ته مسلمان یې که کافر یې دې ته هم دې نه کتله خدای دې بي خو بازه. دی څه ټایم چې بیا دله تاسو جیب تلاشي که د سره خپلې پیسې هر څه موبایل خو پولیس برامد کړی او پیسې هر څه د سره پوره یاره پیسو میسو ما جب نه دی دغه کړی پوه شوې او موبایل چې دی هغه تاڼه کې دی. د سره چې کم د خپل ملګري دا موټرسایکل و بیا هغه میلاو شوی یاره هغه ولې چې نه دی میلاو شوی مالته تاڼه کې هغه سپیانو سره خبرې وکړې که نه ما ویل یار د ده سره چې هغه موټرسایکل و یار هغه خو موږ نه دی راوستی صرف هم دا ډرام راوړی دی. نو والله بس هغه راته موټرسایکل نه څه ونه ویل هغه هلته دی. د ده په بدن باندې څه نشانونه د زخمونه؟ یاره دا ځای لږ خوږ دا ځای او دا ځای بس دغه دا توړي ما دا ځای صرف کتلی او دې ډرم کې نور څه کپړې مپړې د سره پرتې وي؟ د سره داسې د کور دغه غوندې بس چې شی ووله دا کمبلې ممبلې وي کمبلې وي کمبلې وي بس
دغه شانته کار یې کړی دی ډېر زیات یې کړی دی ستا شاکر الله سره اخیری ځل کله ملاقات شوی او څه خبرې دې ورسره شوې زما شاکر الله سره زه سهار مونځ له راپاڅېدم او ده ته مې ویل ده راته ویل وایي مونځ له ځم او مونځ له ځم نو یې زه به هم پاڅېږم الله زه راپاڅېږه یار ته به چې پاڅېږم زه به درته وایم چې مه پاڅم الله پاڅه والله راپاڅېدو چې راپاڅېدو بس مونځ نه راغو بس هغه بیا ټیک کړو او زم بس زه د ملګرو سره وم رشقې پسې ملګري راتل د رشقه پسې رالیدي کوو وایي دا نه سټارټېږي نو دوه ملګري را سره هغه مو له سټارټ کړه بیا یې راووته بیا ټک نه بیا زموږ د ملګرو سره ګپه مو لګوله ما سره مې وخندله ما ورته ویل څه کې هلکه په سودې شه بس صحیح ده زه بس زه ترې بیا دننه شوم بس سملاسته وم بس دی خو ستا رور رمو دې سره ګپ شپ ستا ازاد اوس داسې خبرې اترې به ورسره کېدې یاره داسې ګپ مې ورسره داسې بیخي آزاد نه و خو داسې نور ګپ شپ هم لګوله کار لحاظ سره د کور لحاظ سره داسې ګپ هم لګوله خو نور هم داسې کلاو ماحول نه و ګرانو کتونکو د شاکر الله د والد صاحب خبر هم تاسو واورېدې د رور د خبر هم تاسو واورېدې پېښور کې داسې پهله واقعه نه ده هر دویمه درېیمه ورځ باندې په پېښور کې داسې واقعیات کیږي چې د هغې د ملزمانو بیا تر ډېر وخته پورې هم هېڅ پته ونه لګي هم په دغه ورځ باندې پرون د شاکر نه علاوه د یکدو تاڼې په حدودو کې هم دغسې فیصل نومي او د څلېرویشتو کالو هلک نامعلوم کسانو په قبرستان کې ویشتې او مړ کړی هغه کیس چې کوم دی هغې پولیس د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر درج کړی دی الله دې وکړي چې پولیس د اف آی آر د اندراج نه لږ مخکې لاړ شي او انویسټیګیشن ته هم له خپل کار ووایي او د انټریس څومره کیسونه چې دي دا ټریس کړي دې حوالې سره د انویسټیګیشن پولیس همیشه دا یو خبره وي چې یاره هغې سره فیسیلیټیز نشته نو الله دې وکړي چې د نوې کم ګورنمنټ جوړ شوی دی چې پولیس ته څونه ضروریات دي د هغې څونه فیسیلیټیز دي چې هغه هغې ته میلو شي او دا څومره انټریس کیسونه چې وي دا ټریس شي دا کیس چې ټریس شي نو دې سره هغه مقتول یا متوفي واپس نه راځي خو کم سے کم فیملی ته دومره تسلي وشي چې ته پته ولګي چې یاره د هغې کس ګناه سوه او په کمو ګناه چا قتل کړی ډېره مهرباني د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ